السلام علیکم زما خو ګورونو څنګه چې تاسو د دې نه مخکینی ویډیو پارټ 1 کتلی دی د کورتۍ کټینګ تبلیغي کورته چې کومه ده نو زه تاسو مخکې به ځمه پارټ 2 دی دا دویم دی پارټ دی که چا هغه نه کتلی نو زمونږ چینل ته لاړ شئ او پارټ 1 هم وګورئ چې تاسو پوره پوه شئ چې د کورتۍ کټینګ څنګه کیږي او په څه طریقې سره دی ډیر آسان او ډیر زبردست دی او د دې فټینګ سیټینګ ډیر ښکلی دی نو راځئ زه تاسو ته باقي چې کوم زمونږ کار پاتې کیږي هغې طرف ته بوځم هغه چې کوم زمونږ سه یو پیس لاولنی و هغه من کټ کړی دی په هغې کې مونږ نستوڼي او د پرتوګ چې کومې کندې وي هغه من کټ کړی وي اوس دا دویم پیس دی زمونږ سره چې کوم تاسو ته ما په د ویډیو په اول کې ښودلی و چې یاره مونږ به د فرنټ او د بیک دپاره چې کومه ډبله کپړه لو هغه ډبله کپړه زمونږ سره دا کپړه ده نو د ټول نه ډومبی به تاسو د دې چې کوم دا رنګینه ځای ده دا به ونیسئ او ته مکمل طور دا به په دې طریقې سره فولډ کړئ راماته به کوئ او دا ځای به په داسې طریقې سره راماته کړئ چې بالکل یو شان ته راشي چې په کټینګ کې ستاسو نه یو تار مخکې وروسته لاړ نه شي چې بالکل سیده کټ شي ولې چې د کټینګ په دوران کې به بیا تاسو تنګئ نه یو پیس به غټ او بل وړوکی به نه راځي نو د ټولو نه لومبی به تاسو دا چې کومه ځای ده ستاسو سره رنګینه دا به کټ کوئ مکمل طور به دا بالکل صفا د دې نه وباسئ ځای به عموما تاسو لرې کوئ د هر یو سوټ نه نو د دې نه بعد به دلته تاسو وګورئ چې زمونږ سره د تیرې ناب څه دی 16.5 تیره ده نو 16.5 سره به مونږ 1 انچه د دې سلایي مارجن اخلو چې 1 انچه یو سیټ ته نیمه انچه او بل سیټ ته نیمه انچه سلایي کیږي نو دا به موږ 17.5 انچې د دې تیره والو د دې چوړۍ چې کومه کټ کیږي دا صرف د تیرې په ناب باندې کټ کیږي دا خبره ځان سره یاد ساتئ دا نوٹ کړئ چې کومه زموږ د تیرې ناب دی نو دا د فرنٹ او د بیک چوړۍ ده ورسره د دې نه علاوه به بیا موږ دې سره نور پیسونه کټ کوو چې هغې ته د دې کمیز تاګانې ویلی شي هغه به بیا د دې سره لګي نو هغه به موږ ته چوړۍ پوره کوي خو تاسو به فرنٹ او بیک د تیرې په ناب باندې بالکل فکس چې د هغې کم ناب وي نو 1 انچه به د هغې سره ایکسټرا جمع کوئ د سلایي دپاره او دا به کټ کوئ دا چې زمونږ فرنٹ او بیک شو باقي چې کوم زمونږ سره دا پیس پاتې کیږي دا چې کوم پیس مونږ سره پاتې شو نو په دې کې به مونږ اوس چې کومې پلنې تاګانې دي د پرتوګ د کندو نه علاوه نو هغه تاسو ته مو ویلي مونږ به 7.5 انچې الو نو 15 انچې جوړیږي د 7.5 ډبل زمونږ سره دا 15 انچې کې یو نشان شو او دا 15 انچې کې دویم نشان شو نو دا به بالکل سیده کټ کې او د پرتوګ تاګانې به د دې نه په خپل ناب باندې اوس موږ اخلو دا یو پیس موږ سره پاتې کیږي په دې کې به موږ د کمیز چې کومې کندې دي هغه به کټ کوو ورسره د هغې نه علاوه چې کومه باډیوه پاتې کیږي کوم پتنګ پاتې کیږي هغه به هم په دې کې کټ کیږي نو د ټولو نه لومبی به موږ د تاګانو چې کومه زموږ سره لمبایي ده د پرتوګ هغه به موږ واخلو دا به بالکل سیده کټ کوي چې کوم کاغذ چې هغه به تاسو مکمل طور وباسئ د هرې کپړې نه چې کاغذ تاسو په یو ځای کې نه راځي او پاتې نشي پکې نو 35 زمونږ سره د پرتوګ لمبایي وه دا به موږ فکس 38 الو 3 انچې چې کوم دا د دې سره موږ ایکسټرا د دې د وجې نه اخلو چې زمونږ د پرتوګ ناپونه بالکل تیاري دا 3 انچې کې زمونږ سلایانې او د بډې فولډینګ کېږي نو 38 انچې زمونږ سره د تا لمبایي شوله دا جی بالکل سیده کټ کا دا زمونږ سره د پرتوګ تا شوه او د دې نه علاوه د پرتوګ چې کومې کندې دي چې کومې کټ شوي دي هغه جی تاسو کتلی شئ دا دي نو دا تاګانې به په دې پرتوګ کې لکه دا زمونږ سره پرتوګ کمپلیټ شو په دې کې به خپلې تاګانې واچوئ او کې بیا دی چې نه خوا دې خوا کېږي زمونږ سره د دې نه علاوه د فرنٹ او بیک چې کومه باډي ده نو هغه پاتې کیږي فرنٹ او بیک چې کوم دی تاسو به دا کپړه بالکل سیده دغه رنګ کې دی دا مخکې نه استری شوی پیس دی خو دا به په منځ راماتو په منځ چې دا کله رامات کې نو بیا به دا ډبل واړی په اسرای په مدد سره به دا بالکل سیده کې چې دا کپړه یو بل د پاسه را نشي چې لاندې باندې یو شان ته پرتی
چې بالکل تار په تار سیده احتیاط به کوئ چې کپړه کلم تاسو استری کوئ نو هغه په ټیبل باندې هم په دې طریقې سره ږدئ چې تاسو نه یو تار مخکې رسته کېږي نه او ټول یو شان ته راځي بالکل سیده. نو ستاسو سوټ کې به کله هم چېرته مسله نه راځي، یو تار به هم کوږ نه وي، هر یو تار به بالکل سیده راځي. او چې کله تاسو سوټ تیار کړئ نو د هغې به خپل یو ښایست وي، یو خوند به یو مزه به نو په دې طریقې سره به تاسو هر یو پیس بالکل سیده کوئ. حالانکه که څوک تاسو هسې هم د کپړې استري کوئ د کټینګ نه مخکې هم په دې طریقه باندې به استري کوئ، او که چېرته تاسو فولډینګ کوئ په دې د باډینو یا د پرتوګ دپاره نو هغه هم په دې طریقې سره کوئ. ولې چې په دې کې کپړه بالکل یو شان ته ډبلیږي، په دې کې فرق نشي راتلی او آسان هم دی او صفا او ښایسته هم دی. نو دا زمونږ فرنټ او بیک دی، دا به بالکل د یو بل د پاسه برابر کېدی. په دې طریقې سره دا چې زمونږ کپړه بالکل برابر شوله. اوس تاسو ته زه ښیم چې د دې د فرنټ او د بیک کټینګ په څه طریقه دی او د دې ډاون څنګه اغوستلی کېږي. نو څنګه چې تاسو ته ما د شولډر ډاون ښودلی و چې یاره یو نارمل شولډر چې کوم هاف ډاون شولډر دی د ده هم هاف ډاون شولډر دی، نو دلته به د هاف ډاون دپاره څومره فاصله اغوستلی کېږي یا کومه فارموله ده په کورته کې. د ټول نه ډومبی به تاسو 2 انچې فاصله کې دلته یو نشان په یو سیډ او یو نشان په بل سیډ ولګوئ او په سکویر باندې به دې له یو سیده لاین ورکئ. د دې نه بعد دا کومه فاصله چې ده دې کې به مونږ د دې تیره کټ کېږي، چونکې دې کې خو تیره نشته خو هغه به مونږ بیک ته اړو. نو د دې چې کومه تیره د عامو کپړو تیره راځي نو هغه به مونږ په دې کې په خپله کپړه کې راشي. نو د دې نه بعد به دلته په 2 انچې کې یو نشان دلته ولګوئ او د دې 2 انچې د نشان نه بعد به د پټۍ نشان ولګوئ. د ده دپاره مونږ 13 انچ پټۍ کټ کوو او په باندې 8 انچې کې د ده جیب لګوو. نو چې هغې نه بعد که تاسو بیا دا خپل ناپونه مخکې رستو کولی شئ، که چې هغه زموږ نورې ویډیوګانې نه یې کتلي هغه تفصیلي ویډیوګانې دي، په هغې کې د جیب نشان د پټۍ د نشان پوره تفصیل ما اچولی دی، هغه وګورئ. د خپل د کمیز چې کوم لینت تاسو ګورئ نو د دې نشان نه به تاسو خپل لینت والی 2 انچې به سیوا واخلئ. زمونږ سره 42 لمبایي ده نو 44 انچې کې به دا زمونږ نشان یو ولګي په یو سیټ باندې او دویم نشان په 44 انچې باندې په بل سیټ باندې ولګي. نو د هغې نه بعد دی له یو لاین ورکئ د سکویر په مدد سره بالکل سیده. او د دې نه بعد به تاسو اوس د شولډر په حساب زه پوه کړم چې د شولډر زمونږ ډاون په دې ځای کټ کېږي نو دا هاف ډاون دی. د هاف ډاون دپاره په کورته کې په عامه کټینګ کې چې کوم هغه 2.5 انچ و نو دلته به 1 انچه مونږ کموو ځکه چې زمونږ سره دا عامه تیره نه ده کټ شوې بلکې د دې خپله تیره هم په دې کپړه کې کټ کېږي. نو 1 انچه به دا کم کړئ، دا به 1.5 انچه د 2.5 نه چې یوه کم کړئ نو 1.5 انچه به پاتې شي او د دې سره به دا خپل نشان میلاو کړئ کوم چې د شولډر د کراس نشان دی د ډاون نشان دی او دا خپل لاین به بالکل سیده لاول کټ کی او د هغې نه بعد به د شولډر چې کوم ډاون دی دا به کټ کی. د دې نه علاوه د دې نه بعد به چې کوم زمونږ د بیک سایډ په باډۍ کې زمونږ تیره کټ کېږي نو دا 3 انچې فاصله د دې ځای نه به ناب کړي خپله. دویم نشان به د 3 انچې په حساب باندې دلته ولګئ او دریم نشان ستا په دې ځای راځي. دا درې واړه نشانونه 3 انچې کې دي، دلته به یو نشان په 2 انچې کې ولګوئ د تیرې سیټ ته او دا کم چې د باډۍ سیټ ته نشان دی د تیرې دا په 1.5 انچه کې لګوئ. دا ناپونه ځان سره یاد ساتئ چې دا تاسو نه هیر نشي. بیا اکثره تاسو چې کله دې ځای کې غلطي کوئ تاسو ټول سوټ کې مساله راځي او د هر یو سوټ په فرنټ او په بیک باندې د هغه سر پرېوځي. فرنټ ته اکثره کوتونه وي، بیک ته هم کوتونه وي، اکثره ځوړند ښکاري سوټ نو فټ نه وي، مزیدار نه وي. نو دا ناپونه ځان سره یاد ساتئ او په دې طریقه باندې چې څنګه موږ فرنټ کټ کړی دی هم په دې طریقې سره به بیک هم کټ کړئ. خو د بیک په دې حساب کې به تاسو خپله ګولۍ والی چې تاسو غلطېږئ هم نه او ناپ هم درته پته وي چې زمونږ د بیک باډي دا ده دا د فرنټ ده
او د کمیس چې کوم لینت هغه تاسو ته مو وښودو چې دا کومه فرنٹ باډي ده نو د دې نه به 2 انچه سیوا اخلئ. نو خپل د دې لمبایي چې کومه زمونږ سره نشان دی موږ دا په دې باندې کټ کوو. دا زمونږ سره فرنٹ او بیک چې کټ شو تاسو وکتو. ملاویږو د یو بلې ویډیو سره په دریم پارت کې ان شاء الله. نو هغه کې باقی کار زه تاسو ته ښیم چې زمونږ کومه کندې پاتې کیږي او د دې چې کومه د طرفونو کپړه ده کومه باډي وجه ورته ویلی شي پتنګ ورته ویلی شي هغه هم تاسو ته ښیم. د دریم پارت په انتظار اوسئ. د الله په امان.